ډیرو محترمو مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه در کوم. بهترینه، او دا وظیفه تاسو د لومبنۍ روژې د ماښام او ماسخوتن ترمنځ وکئ. صرف 21 مرتبه 21 مرتبه دا وظیفه تاسو انشاءالله وکئ. محترمو علماو ذکر کړي کنه، زه به راته اوس څه قسمونه او قرآنونه خورم. علماو ذکر کړي وي الله تعالی په دې انسان له ډیرې زیاتې خوشحالۍ هم ورکي، او د انسان له به الله جل شانه ډیر مال هم ورکي. ما خو چېرته دا وظیفه نه ده کړې، خو به هر حال دغې عالم دا وظیفه ښودلې ده، نو زه هم انشاءالله دا وارې کوم او تاسو یې هم وکئ. د حقیقت پته به یې ولګي، او چونکې د الله تعالی کلام یو طاقتور دی، نو په دې به تجربې نه کوو، ځکه دا تجربو کتاب نه دی، دا د عمل کتاب دی. دا د انسان چې کله په دې عمل وکړي، نو د دې فایدې ورته الله تعالی خامخا ورکوي. نو ما او تاسو په دې باندې عمل کوو، او انشاءالله الله تعالی به راته فایدې راکوي. او که چېرته تجربه هم پرې کوله چې ورکه زه پرې تجربه کوم، نو ما د څنګه ذکر کوم محترمو، دې کې ګناه ده تجربو باندې، ځکه دا که ته پرې تجربه کوې نو ستا یقین په دې کلام باندې نشته، او دا کلام چې چا نازل کړی دی که نه، نو په هغې رب باندې ستا یقین نشته. نو لهذا تجربې پرې نه کوو، په یقین سره به یې کوو، په اخلاص سره به یې کوو، په شوق سره به یې کوو. د لومبنۍ روژې په شپه باندې، یعنې کله دا میاشت ولیدله او اعلان د روژې وشو چې سبا له روژه ده، نو هغې علماو دا ذکر کړي دي چې په دغې ماښام یا ماسخوتن ترمنځه تاسو 21 کرښه دا سورت ووایئ، نو انشاءالله چې الله تعالی تاسو له ډېر برکات هم درکړي. او چونکې دا انا انزلناه فی لیلة القدر دا سورت دی محترمو، تاسو ورته غوږ شئ، په سکرین به تاسو ته ښکاري، اخرۍ سپاره کې دا سورت دی. بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. دا اخیری سپاره کې دی، عامه سپاره کې دا سورت دی. نو دا سورت انشاءالله تاسو خامخا ووایئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیرو معززو محترم او قابل قدر مسلمانانو، درنو خویندو، هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې دي، بهر هیوادونو کې د الله تعالی د ټولو مسافرو له ډېرې خوشحالۍ د دنیا او آخرت ورکړي، او الله تعالی دا روژه هم او تاسو باندې په خیر او عافیت سره ویستلی کړي. محترمو، نن زمونږه ډېره بهترینه وظیفه ده د سورة القدر. سورة القدر چې د محترمو دا الله تعالی نازل کړی دی قرآن کې، انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر. دې کې الله تعالی فرمایي که نه چې موږ د قدر شپه نازله کړې. قدر خو پېژنئ که نه، لیلة القدر شپه یادوي. څوک چې دغه شپه رونه کړي، نو الله تعالی به دله من الف شهر د زرو میاشتو به دله الله تعالی ثواب ورکړي، د زرو میاشتو. به هر حال محترم مسلمانانو، زمونږ وظیفه کوم چې ده، نو دغه د سورة القدر ده، انا انزلناه فی لیلة القدر. او زمونږ دا وظیفه چې کومه ده، نو دا د لومبنۍ روژې په شپه باندې ده. لومبنۍ روژه کو خیر چا نه پاتې شو، نو بیا پکې علماو خبرې کړي چې دویمه روژه باندې دې وکړي، صحیح ده، په درېیمه دې وکړي، تر د اختر د شپې پورې دې وکړي. او به هر حال برکت پرته الله تعالی درکوي. په دې نیت یې وکړه چې الله کم ثوابونه دي، کم برکات دي، کم سکنات دي، کم خیرونه دي، الله دې صورت کې کم فضایل دي، الله د دې میاشتې کم فضایل دي، الله تعالی ماته ټول نصیب کړي. او علماو دا هم ذکر کړي وي د انسان له به الله تعالی ډېر مال او دولت او سکون او راحت ورکړي. ګوره که تا سره ډېر مال دی، صحت د سره نشته، نو په داسې مال به څه وکړي؟ او که تا سره صحت نشته دی، تا سره صحت شته، مال د سره نشته دی، نو الحمدلله په دې صحت باندې شکر ویستل پکار دي. به هر حال انسان سه یو نعمت موجود وي، بله سره نه وي، بله سره موجود وي، بله سره نه وي، نو دی په دې شتو نعمتونو د الله تعالی شکر ادا کوي. او کم چې ورسره نشته، نو هغه د الله تعالی نه غواړي، او داسې دی غواړي چې الله تعالی دغه نعمت راله راکړي، خو په خیر او عافیت راله راکړي. خیر او عافیت باندې راله دغه حاجت راکړي. نو خیر او عافیت کو چا ونه غوښته محترم، دلته کېدای شي دنیا ټوله میلو شي، خو که خیر او عافیت ورته نه وي، نو دا انسان بې نیمګړی دی.
الله تعالی دې مو تاسو د دنیا او د آخرت خیرونه راکړي، د دنیا او آخرت خوشحالۍ دې الله تعالی مو تاسو ته راکړي. نو وظیفه به تاسو کله چې میاشت وینئ یا اعلان تاسو ته وشي د حکومت د څېړهدار د څېړه یو وظیفه د سورة الفتح ذکر کړې وه، هغه هم کول غواړي سورة الفتح، او دا هم نو لهذا نن پکې دا وظیفه وکئ. چې کله تاسو میاشت وینئ نو بس بیا راشئ او قرآن راواخلئ 21 مرتبه 21 مرتبه به دقه صورت ووایئ انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر. دا به 21 کرته وي، خو د 21 کرته نه مخکې 3 پیرې درود ابراهیمي وي او 3 پیرې به ترې وروسته درود ابراهیمي وي او منځ کې به 21 کرته 21 مرتبه دقه سورة القدر انا انزلناه فی لیلة القدر دا صورت به وي انشاءالله. بیا به الله تعالی نه ډېر خیرونه وغواړئ، د الله تعالی نه به ډېر برکات وغواړئ، د الله تعالی نه به عافیت وغواړئ، د الله تعالی نه به د دنیا او آخرت خوشحالۍ وغواړئ. صرف د دنیا نه 18 کالو دپاره دا خوشحالۍ هم بهتره ده چې الله تعالی انسان ته ورکړي، خو که دا نه وي نو محترمو د آخرت خوشحالۍ ډېرې غټې دي، ډېرې وسیعې دي، هغه نه ختمېدونکې زندګي ده. نو الله تعالی زما ستاسو دا دنیا هم ښایسته کړي، آخري دنیا دې هم الله تعالی زما ستاسو ښایسته کړي. موږ ته هم ډېره دعاګانې کوي، موږ به تاسو ته ډېره دعاګانې کوو. جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخرة.